او علماء لیکلي دي یوه ورځ منصور ابن عمار رحمت الله علیه تقریر کو تقریر په دوران کې یو کس پاسې دوی ماته د یو څلورو دراهمو ضرورت دی ماله پکار دی نو منصور ابن عمار رحمت الله علیه وی که دله چا څلور دراهم ورکړه نو وی زه به ورته څلور دعاګانې وکړم یو غلام پاسېدو مالک یهودي و وی څلور دراهم زه ورکوم ما ته به څلور دعاګانې وکړي وی آو څلور درهمه یې ورکړه وی وایه کمې دعاګانې درته وکړم یوه دعا خو راته دا وکړه چې زه غلام یم چې الله مې آزاد کړي غلام یم چې الله مې آزاد کړي وی کړه وی دویمه څه وکړمه وی غریب یم دعا وکړه چې الله مې مالدار کړي وی کړله وی دریمه څه وکړمه وی زما مالک چې دی هغه یهودي دی دعا وکړه چې الله هغه مسلمان کړي نو هغه یې وکړله وی څلورمه څه وکړمه وی دا دعا راته وکړه چې الله زما او د هغه ګناهونه معاف کړي نو هغه یې وکړله چې دا غلام واپس راغی نو خپل مالک تېنه تپوس کې وی چېرته تلی وی تلی ومه منصور ابن عمار رحمت الله علیه تقریر کو هلته یو کس پاسې څلور دراهم یې وغوښتل نو وی هغه وی چې که چا دته څلور دراهم ورکړه نو زه به ورته څلور دعاګانې وکړم دویما ورکړل نو وی څلور دعاګانې راته وکړې وی اوله دعا یې درته څه کړې وه وی ما ورته وی چې دا دعا وکړه چې الله ما آزاد کړي زه غلام یم وی زه آزاد کړی مې وی دویمه دعا یې درته څه کړې وه وی ما وی چې یا الله ما مالدار کړي وی دا دعا یم کړې وه چې الله دې مالدار کړي وی څو دراهم دې ورکړي وی څلور زره یې وله راواغسته وی هو دا واله وی دریمه دعا څه وه وی دریمه دعا خو ستا په باره کې وه چې یا الله زما دا مالک چې دی دا یهودي دی دی مسلمان کې وی ما ایمان راوړو وی څلورمه دعا یې درته څه کړې وه وی څلورمه دعا یې راته دا کړې وه چې یا الله زما او زما د دې مالک ګناهونه معاف کړي زما او ستا د ګناهونو د معاف کېدو نو دا مالک یې ورته وایي وی دا درې زما په وس کې وي هغه ما وکړلې تاله مې پیسې درکړې ته مې آزاد کړې خپله مې ایمان راوړو او دا څلورمه چې زما ګناهونه معاف کېدي دي او ستا وی دا د یو ذات په قدرت کې دي او زمونږ په قدرت کې نه دي وی دا چې د کم ذات په قدرت کې دي دا د حق ذات وکړي دا مې هغه ته پرېښود علماو لیکلي دي وی حق مالک اوده شو د شپې خوب ولیدو رب العالمین ورته خوب کې وی هغه درې ستا په قدرت کې وی هغه تا وکړلې څلورمه دې ما ته پرېښې د هغه زما قدرت دی ستا ګناهونه بخلو او ستا د غلام ګناهونه بخل وی ستا ګناهونه مې مو بخلو ستا د غلام مې مو بخلو او منصور ابن عمار چې تقریر یې کو د هغه هغه مې مو بخله او څوک چې تقریر ته ناست و د هغې ټول هغه مې وبخل الله ډېر غیرتي ذات دی دا زما په قدرت کې دی بخنه د بنده او مې بخلی څلورو دراهمو په بدله کې ورته څومره قیمتي څلور دعاګانې میلو شولې بختور دي هغه خلق چې په خپل مال باندې د آخرت سودا وکړي د آخرت سودا په خپل مال وکړي دا بختور دي